من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شاید اعراض کو چې هر کله دلالت په شپږ قسمو د دلالت مطلقه اقسام شپږو لفظي وضعي او غیر لفظي وضعي دوه دا شو لفظي طبيعي او غیر لفظي طبيعي لفظي عقلي او غیر لفظي عقلي يعني أول تقسيم الشيء لفظي وضعي أو طبيعي أو عقلي تا په هر یو کې جوړ شو یو لفظي او بل غیر لفظي نو شپږ اقسام شو چې اقسام د دلالت ټول شپږو نو متن ولی په متن کې نور اقسام د دلالت ترک کړو اجمالاً ذکر کړو په تفصیل کې ذکر نکړو یو دلالت لفظي وضعي په تفصیل کې راوړ او دلالت لفظي وضعي تقسیم یو کا اقسام ثلاثه او ته مطابقي او تضمني التزامي دي دا نور ټول ترک اجمالاً راوړ تفصیل کې پرې خو نو وجه سره دا اعتراض شو اقسام د دلالت ټول شپږو د پشپږو کې نور په اجمال کې راوړو او په تفصیل کې بیا نور ترک یو دلالت لفظي وضعي راوړ او داغه تقسیم یو کا مطابقي او تضمني التزامي دا نور ټول ترک تفصیل کې وجه سره وای ځکه چې دلالت معتبره دا وجه ده دلالت معتبره په طریقې د عموم او د شمول سره دلالت لفظي وضعي دی په د باندې فهم او تعلیم او تعلم آسان دی غرض د دلالت نه تعلیم او تعلم او تفهیم او تفهم دی افاده استفاده ده او تعلیم او تعلم افاده استفاده او تفهیم او تفهم په طریقې د عموم او د شمول سره دا په دلالت لفظي وضعي کې دی په نورو کې نشته ځکه دا نور ترک ځکه چې دلالت لفظي وضعي کې فهم د معنا صرف موقوف دی په علم بالوزن د علم بالوزن علاوه فهم د معنا د لفظ نه په شي موقوفه نه ده سامع ته دومره پته چې دا لفظ د دې معنا دپاره وزن دی علم بالوضعي نو دا لفظ دلالت په خپل معنا موزون له موقوف دی په علم بالوزن او د علم بالوزن علاوه په هیڅ شي نه دی موقوفه په دلالت لفظي وضعي کې عموم او شمول دی یعنی یو شمول په دې وجه دی چې واضح د الفاظ ور الله تعالی دی کومې معنی مقصوده د بنده چې دي د هرې معنی مقصودې دپاره د الله علم محیط نو لفظ یې وضع کړ دی یو معنی مقصوده د انسان د لفظ موضوعه نه خالی نه ده هره معنی چې مقصوده د انسان ده انسان ورته محتاجه کېږي د هغې معنی دپاره الله لفظ وضع کړ دی ځکه د علم محیط نو عموم پکې ذکر شمول او فهم په د سره عام دی هر سړی پې پوهېږي صرف په علم بالوضع موقوفه دی په وضع کې عموم و شمول دی ځکه چې واضح د الفاظ الله تعالی دی د هرې معنا مقصودي د انسان دپاره خدای لفظ وضع کړ دی ځکه دغه معنی مقصوده ومنې د الله تعالی علم محیط و د الله تعالی علم په هر شي دی هره معنا مقصوده ورته معلومه وه د هغې دپاره لفظ وضع کړ چې سامع عالم بالوضع په دې عالمي چې دا لفظ د دې معنا دپاره وضع دی نو فهم د معنا به کولی شي په دې کې عموم او شمول دی په خلاف د دلالت عقلیو نه دلالت عقلي نه دلالت عقلي خو موقوف دی په علاقې د تاثیر باندې عقول متفاوت دي نو یو سړی به په دلالت عقلي پوهېږي بل به پرې نه پوهېږي دارنګې په دلالت طبیعي کې هم عموم و شمول نشته ځکه طبایع مختلف دي یو سړی به د یو لفظ نه یو معنا په خپل طبیعت سره معلومولی شي او بل به یې نشي معلومولی دا طبیعت به مخالف په خلاف د دلالت طبیعي او عقلي په دې کې عموم و شمول نشته ځکه عقول متفاوت دي او طبایع متفاوت دي او په خلاف د دلالت لفظي وضعي نه
چې سامع عالم بالوضع واضح د الفاظ والله د هرې معنا لپاره لفظ وضع کړ دی یو معنا د معنی مقصوده او د انسان نه د وضع د لفظ نه نه پاتې شي نو چې سامع عالم بالوضع نو فهم د معنا په لفظي موضوعات سره کوي نو په دې دلالت لفظي وضع کې عموم او سره شمول دی د دې وجې نه دی راوړ عقلي پرېښو او طبعي پرېښو د کوي کې عموم او شمول نو ځکه عقول او طبایع مختلف دي چا به وي چې دا فهم د معنا د لفظ نه دا دې په کتابت سره وکړي که نه په لیکلو سره په کتابت کې مشقت دی ځکه دی یا به کاتبي یا به نه خپله کاتب نه بیا به کاتب نشي الله تعالی انسان د مشقت نه خلاص کړی دی چا به وایي چې دا فهم د معنا دې په اشارو سره وکړي یو بل ته اشارې کوي الفاظ موضوع او تاړو ساجت نشته په اشارو دې په یو بل پوه کړي سړی چې د ښځې ته حاجت وشي نو دا اشاره به ورته وکړي چې د ښځې سړي ته حاجت شي دا به ورته په اشاراتو کې وفا نشته بعضې داسې معنی دي چې هغه په اشاره نه حاصلېږي ولې نه حاصلېږي د هغې فهم موقوف وي په عقل باندې امور عقلیو ته څوک اشاره نشي کولی لکه یو سړی چې بل سړي ته علم منطق ښایي د منطق خو ټول عقلي مسلې دي نو هغې ته په څه شي اشاره کوي په اشاراتو کې وفا نشته د دې وجې نه اشاره د دلالت نه ووته کتابت ووته هغې کې مشقت دی نو پاتې شو دلالت لفظي وضعي دکې عموم هم شته او شمول هم شته چې سامع عالم بالوضع نو فهم د معنا به کوي د لفظي موضوع نه او دلالت عقلي ولې لرې که ځکه عقول متفاوت دي په عقل سره هر سړی فهم نشي کولی طبعي ولې لرې که ځکه طبایع مختلف دي یو سړی به په خپل طبیعت سره یو معنا معلوموي او بله به یې نشي معلومولی نو بیا به څه کوي په خلاف د دلالت لفظي وضعي نه په دې کې عموم دی هم شمول دی او په کتابت کې مشقت دی او په اشارې کې وفا نشته ځکه ټولې معنیو ته اشاره نشي کېدی ځکه معنی عقلي او ته څوک اشاره نشي نو دا دلالت لفظي وضعي عام و اشمل شو نو ځکه دلته اعتبار دی نو دقه یو دلالت لفظي وضعي راواغسه نور یې ترک کړه او د ده تقسیمي وکړه مطابقي او تضمني او التزامي ته فصل آن کې الدلالات معتبر است فصل له پدې کې چې د دلالاتو نه معتبر دلالت لفظي وضعي است دلالت لفظي وضعي دي زیران کې چې افاده او استفاده معنی معتاده د دې وجه نه چې افاده او استفاده د معنی معتاده به این طریقه است په دغه طریقې د دلالت لفظي وضعي سره ده و این دلالت منحصر است و دا دلالت منحصر دی در مطابقت و تضمن و التزام دا دلالت لفظي وضعي په دریو قسمو کې منحصر دی درې اقسام دي او حصر پکې عقلي دی حصر عقلي دی ته و چې اقسام د مقسم دایري په مابین د نفي د اثبات کې عقل موجود د قسم آخر نه دلالت لفظي وضعي د دې دریو قسمونو سوا نشته ازیت دی او نانقص دی په دې کې وجه د حصر داره وزدوایم چې دلالت د لفظ به خالی نه یا په تمام موضوع له وي یا په جز د موضوع له وي ان کان له جزء یا په خارج لازم د موضوع له وي که دلالت د لفظ په تمام موضوع له یا په تمام موضوع له وي یا په جز د موضوع له وي په تمام موضوع له نو دا مطابقي دی که په تمام معنا موضوع له نو بیا به خالی نه یا په جز د موضوع له وي نو دا تضمني دی یا به نه په تمام موضوع له وي نه په جزي په خارج لازم د موضوع له وي نو دا التزامي دی منحصر است در مطابقت و تضمن و التزام و مطابقت دلالت لفظ است دلالت مطابقی دلالت لفظ دی بر تمام معنی موضوع له خود
په تمام معنا موضوع له خپلې واضحات د دې جهت نه چې تمام موضوع له چې تمام موضوع له اوس دا تمام موضوع له دی دا حیثیت لګاو دلالت لفظ په تمام موضوع له او چې دا تمام موضوع له په دې حیثیت سره والی چې تمام موضوع له دی او جزء او خارج لازم نه دی دې ته دلالت مطابقي وایي مثال که دلالت لفظ انسان بر معنای حیوان ناطق دا لفظ انسان واضح وضع کړ دی لپاره د حیوان ناطق معنا موضوع له دو جزء لري یو حیوان او بل ناطق دا لفظ د انسان چې ذکر شي او د دلالت په دې مجموعه معنا وکړي حیوان ناطق دی دې ته مطابقي وایي مطابقی و تولی وی ذکر مطابقی کی د نسبت تا منصوب بسوی مطابقت موافقت تا وی دل تک چی دی لفظ دلالت پا تمام معنی اکنو دا طول لفظ موافق شد طول معنی سر بیان دل طوله علا طوله دا دلالت لفظ پا تمام موضوع لہو چی دا تمام موضوع لہو پا دی حیثیت سروالی تمام موضوع لہو دی و جز و خارج لازم نلے دا قید با سر ایک دی حیثیت لا مطابقی شو و تضمن و دلالت تضمنی دلالت لفظ است دلالت لفظ بر معنی بر جز موضوع لہو و جز موضوع لہو لکه دلالت لفظ د انسان شو په حیوان باندې فقط یا په ناطق باندې فقط په دې جزء دلالت وایي لکه چې په تمام موضوع له دلالت کوي نو په ضمن کې په جزء به هم کوي په پیسو پرون ویلي دا دلالت لفظ په جزء موضوع له خو چې دا جزء په دې حیثیت سره وایي چې جزء موضوع له دی دا دې کوم حیثیت دی دا تضمنی دی لکه دلالت لفظ د انسان شو په حیوان باندې فقط یا په ناطق باندې فقط په ضمن د تمام موضوع له کې و التزام دلالت لفظ است او التزامی دلالت لفظ دی بر معنای خارج لازم موضوع له خود هغه خارج لازم د موضوع له په هغه معنا باندې چې خارج وي د معنا موضوع له نو لازم وي د موضوع له سره خو لزوم نه مراد لزوم ذهني دی از جهت آن کې خارج لازم موضوع له اوس په دې حیثیت سره چې دا خارج لازم د موضوع له دې کې حیثیت لګاو چون دلالت لفظ انسان بر معنی قابل العلم و سنت الكتابه خدا حیثیت په تعریف د دلالات ثلاثه کې ولې ولګاو مطابقی کې حیثیت لګاو دلالت لفظ په تمام موضوع له چې تمام موضوع له په دې حیثیت سره وایي چې تمام موضوع له دی جز نه دی خارج لازم نه دی او تضمنی څه شری دلالت لفظ په جز موضوع له او چې دا جز موضوع له په دې حیثیت سره وایي چې جز دی تمام موضوع له خارج نه دی التزامی کوم دی دلالت لفظ په خارج لازم د موضوع له او چې دا خارج لازم په دې حیثیت سره وایي چې خارج لازم دی او تمام موضوع له او جز نه دی دا قید د حیثیت په تعریف د دلالات ثلاثه کې ولې ولګید سوال پوه شوي وای دا ځکه ولګاو چې په تعریفاتو کې لابودي وي د جامعیت نه معنیت نه په تعریف کې دا قانون دی چې د جامع افراد خپل لره او معنی به دخول لا غیارونه دا په تعریفاتو کې ضرورت دی او که په تعریف د دلالات ثلاثه کې قید د حیثیت نه لګو بیا هر یو د دلالات ثلاثه منقوص بالاخرین جوړیږي په تعریف د مطابقی کې تضمنی داخليږي او التزامی او په تعریف د تضمنی کې مطابقی او التزامی داخليږي او په تعریف د التزامی کې مطابقی او تضمنی داخليږي او په تعریفاتو کې لابودی وي د جامعیت معنیت نه جامعیت معنیت پکې نه راځي او چې قید د حیثیت ولګو نه دا تعریف د دلالات ثلاثه بس شي جامع او معنی شي او دا نقص په کوم ځای کې راځي د په هغه ځای کې راځي چې یو لفظ مشترکي
ما بین د کل او د جز او د خارج لازم کی مشترک پیژنه مشترک لفظي چې لفظ موضوع وي د پاره د معنی متعدده او اوضاع متعدده سره دې ته مشترک لفظي وي یو ځای کې چې یو لفظ وضع شي یو ځل وضع شي د پاره د کل دلالت په دې کل مطابقي دی او په ضمن کې دلالت په جز تضمني دی بیا دغه لفظ دی دوباره وضع شي د پاره د جز دلالت په دې جز مطابقي دی او بل ځل وضع شي د پاره د خارج لازم نو دلالت په دې خارج لازم باندې مطابقي دی نو دې کې به یو دلالت لفظ په معنا واحده هم مطابقي کیږي هم تضمنی کیږي هم التزامي کیږي نو په تعریف د مطابقي کې به تضمني او التزامي داخلي او دا قصې په تعریف د تضمني کې بیا مطابقي او التزامي داخلي او په تعریف د التزامي کې بیا مطابقي او تضمني داخلي دا په کوم ځای کې چې یو لفظ مشترک په مابین د کل او د جز او د لازم کې چې یو ځل دا لفظ وضع شي د پاره تمام موضوع له او بل ځل دا لفظ وضع شي د پاره د جز موضوع له او بل ځل وضع شي د پاره د خارج لازم د موضوع له د پاره یو د تعریف د دلالات ثلاثه کې به دا نور دواړه داخلي نقص برازي اما څنګه یې ښایي ترم د شمس دلالت د لفظ واحده په معنا واحده باندې دا به هم مطابقي کیږي هم به تضمني کیږي هم التزامي کیږي هم مطابقي کیږي به یو وظیفه تضمني کیږي به بلې وظیفه التزامي کیږي به بلې وظیفه درې کوي لفظ به مشترکي اب څنګه لکه لفظ د شمس شو نو په شمس کې څه شمس کې یو جرم دی شمس دا خټ کې دی او بل په شمس کې زو ده دا خټ کې د شمس ملزوم دی او زو سره څه ده رڼا زو او شعاع دا سره لازم دي یو واضح خزقو سره راغلی دی دا لفظ د شمس وجه کړ دی د پاره د مجموع الجرم والزو د څه لپاره مجموع الجرم والزو شاباس د مجموع الجرم والزو مطابقي شو دلالت د لفظ د شمس په مجموع الجرم والزو مطابقي شو ولې مطابقي څه ته وایي دلالت د لفظ په تمام موضوع له او په دغه وجه کې چې څوک لګېدل لفظ د شمس وضع کړ دی د پاره د مجموع الجرم والزو نو دلالت په دې مجموعه باندې سره مطابقي او په ضمن کې دلالت یوازې په جرم یوازې په زو دا تضمني دی نو دا ځکه خو دلالت علی زو تضمني دی کنه دی کنه دی په دې وجه کې چې وجه د مجموعې لپاره شي مطابقي مشو د جرم د زور دواړو لپاره لفظ د شمس واضح وضع کړل یو واضح نو دلالت په دې مجموعات څه شو مطابقي شو لکه تمام موضوع له باندې دلالت مطابقي د هر مطابقي سره تضمني وي دلالت یوازې په جرم دا تضمني یوازې په زو په دې وجه کې تضمني دي نو دلالت په زو تضمني شو دا یاد لره دویم واضح لګېدل د ښځه پخشین خاروغه دا لفظ د شمس وضع کړ دی یوازې د جرم دپاره د څه لپاره یوازې د جرم دپاره نو دلالت په دې جرم باندې اوس سره مطابقي دي په زو باندې اوس سره التزامي دي او مخکې دا دلالت په زو څو تضمني او اوس شو التزامي شو دریم واضح راغلی را پاسېدل دی هغه دا لفظ د شمس وضع کړ دی یوازې د زو لپاره د څه لپاره زو لپاره یوازې د زو لپاره دا زوی تمام موضوع له مطابقي شو نو دلالت په دې زو باندې سره مطابقي مجرم باندې التزامي شو هغه دې کې بیا بل تنسي دریم واضح راغلی دا لفظ د شمس وضع کړ دی یوازې د زو لپاره دا زوی دغه وضع کې تمام موضوع له نو دلالت په دې زو سره مطابقي او مخکې د دلالت په زو تضمني په مخکې بل وضع مطابقي نو هم په یو کې هم تضمني شو یو دلالت د لفظ د شمس ته په زو دی هم مطابقي کیږي په اعتبار د یو وضع سره هم تضمني کیږي په اعتبار د بلې وضع سره هم التزامي کیږي په اعتبار د بلې وضع سره
نو په تعریف د هر یو له دلالات ثلاثو کې دا نور دواړه داخل شو اعتبار خبره پوه شو مثالونه مې وښو که نه چې لفظ مشترک نو دی کې نقض راځي دا لفظ د شمس مشترک دی درې واضعین دي د جدا جدا معنا دپاره یې وضع کړي دي نو اول واضع ته جوړ که اول واضع راغلی دا لفظ د شمس وضع کړی دی د جرم فقط څه جرم فقط تکه یاد لره یو واضع راغلی اول واضع دا دی چې دا لفظ د شمس وضع کړی دی دپاره د جرم فقط د جرم دپاره خټ کې دپاره نو دلالت په دې جرم مطابقي او په زو سره لازمه نو دلالت په زو سره التزامي شو په دې وجه کې دلالت علی زو سره التزامي دی اوس ګوره دویم واضح راغلی دا لفظ د شمس وضع کړی دی دپاره د مجموع جرم وضو د مجموعې دپاره مطابق دلالت په دې مجموعه مطابقي شو خو په زمن کې دلالت یوازې په جرم یوازې په زو سره تضمني دی دا دلالت علی زو په مخ کې وضع کې څه دا مطابق التزامي و په دې دویمه وضع کې څه شو تضمني شو اوس په درېیمه وضع کې به مطابقي کېږي یا به څنګه مجموع درېیم واضح راغلی دا لفظ د شمس وضع کړی دی یوازې د زو لپاره د زو لپاره فقط نو زوی تمام موضوع له نو دلالت په زو مطابقي دی نو دا دلالت علی زو په وضعوله کې سو التزامي په وضع ثاني کې دلالت علی زو تضمني شو او په وضع ثالثه کې دا دلالت علی زو څه شي مطابقي شو نو دلالت د لفظ واحده چې شمس په معنا واحده باندې چې زو ده هم مطابقي شو هم تضمني شو التزامي شو نو اوس په تعریف د مطابقي کې تضمني التزامي داخل شو او په تعریف د تضمني کې مطابقي التزامي داخل شو په تعریف د التزامي کې مطابقي او تضمني داخل شو پوه شوې نو ته وایه لکه دا دلالات ثلاثه چې دي دا د قبیلې د امورو اعتباریه نه دي څه دي شاباس دا دلالت مطابقي او دلالت تضمني او التزامي دا درې واړه د قبیلې د امورو اعتباریه نه دي او په تعریف د امور اعتباریو کې قید د حیثیت مرئی وي په تعریف د امور اعتباریو کې به قید د حیثیت مرئی وي چې دا قید د حیثیت ته مرئی کې نو په تعریف د یو کې به بیا بل نه داخلېږي یو دلالت لفظ دی په نسبت سره یو معنا ته چې کله مطابقي شي او بله پیره تضمني شي او بله پیره التزامي شي نو معلومه شو چې دا دلالت مطابقي او تضمني التزامي دا د قبیلې د امورو اعتباریو نه دي او قانون دار چې په تعریف د امور اعتباریو کې به قید د حیثیت لګي په دې قید د حیثیت سره به یو امر اعتباري بیا په بل کې نه داخلېږي وځي به بیا نو اوس د مطابقي په تعریف کې هم حیثیت لګو نو چې قید د حیثیت ولګو نو د تعریف د مطابقي نه به تضمني التزامي وځي او په تعریف د تضمني کې به قید د حیثیت ولګو مطابقي التزامي به وځي په تعریف د التزامي کې به قید د حیثیت ولګو مطابقي او تضمني به وځي یا به داسې لګي مطابقي څه ته وایي دلالة اللفظ على تمام الموضوع له من حيث أنه تمام الموضوع له مطابقي څه شی دی دلالت تلفظ دی په تمام موضوع له چې دا تمام موضوع له په دې حیثیت سره والی چې تمام موضوع له دی جز او خارج لازم نه دی په تعریف د مطابقي کې چې دا قید ولګي دی چې دلالت تلفظ وي په تمام موضوع له خو دا تمام موضوع له په دې حیثیت سره والی چې د تمام موضوع له دی جز او خارج نه دی جز او خارج لازم نه دی نو د تعریف د مطابقي نه څوک واته تضمني التزامي او چې په تعریف د تضمني کې څه قید ولګوم د حیثیت تضمني څه شی دلالت تلفظ دی په جز د موضوع له خو چې دا جز په دې حیثیت سره والی چې جز د موضوع له دی نو د تعریف د تضمني نه څوک واته مطابقي التزامي او چې په تعریف د التزامي کې دا حیثیت ولګو چې دلالت تلفظ دی په خارج لازم د موضوع له چې دا خارج لازم په دې حیثیت سره والی چې خارج لازم دی تمام موضوع له نه دی جز نه دی د تعریف د التزامي نه څوک واته مطابقي او تضمني ماشاءالله یعنی یو دلالت په نسبت سره معنا واحد ته
په یو اعتبار سره مطابقي کېږي په بل اعتبار سره تضمني کېږي په بل اعتبار سره التزامي کېږي نو معلومیږي چې دا دلالت مطابقي او تضمني التزامي دا د قبیلې د امور اعتباریو نه دي او په تعریف د امور اعتباریو کې به قید د حیثیت لګایي څه لګایي قید د حیثیت به لګوم قید د حیثیت به ولې لګایي که قید د حیثیت نه لګایي نو په هر یو تعریف کې بیا بل داخليږي صحیح شو جی تعریف د هر یو کې بیا بل داخليږي نو چې قید د حیثیت لګایي امور اعتباریو کې د هر یو تعریف نه باغ نور دواړه خارج شي نو تعریف به جامع هم شي او معنی به هم شي اور دې مثال یاد کړئ دا په الفاظ مشترکو کې جوړیږي دا نقص چې یو لفظ موضوع د پاره د کل همي او د جز همي او د خارج لازم نو دلالت د لفظ واحده په معنا واحده باندې په یو اعتبار سره مطابقي او په بل اعتبار سره به تضمني او په بل اعتبار سره به التزامي لکه لفظ د شمس یو واضح لګېدل د مشترک دی نو یو واضح دی وذکر دی د پاره د جرم فقط دا اول واضح دی د څه لپاره جرم فقط نو دا جرم د تمام موضوع له ده د جرم سره څه لازم دی زو دلالت علی الجرم مطابقی دی او دلالت علی الزو سره التزامی دی په دې وجه کې دلالت علی الزو څه شی شو التزامی شو دوی واضح راغلی دا لفظ د شمس و ذکر دی لپاره د مجموع الجرم وزو دا مجموعه تمام معنا شو دلالت په دې مجموع الجرم وزو مطابقی شو یا دلالت یوازې په جرم یوازې په زو څه شو تضمني شو نه دا دلالت علی الزو په مخ کې وجه کې څه التزامي او په دې وجه کې تضمني شو درېم واضح راغلی هغه د لفظ د شمس و ذکر دی یوازې د زور لپاره نه دلالت علی الزو څه شو مطابقي شو دا دلالت علی الزو په اوله وجه کې څه التزامي په دویمه وجه کې څه شو تضمني او په دریمه وجه کې مطابقي شو دلالت د لفظ واحده دی په معنا واحده دی هم مطابقي شو هم تضمني شو التزامي شو نو په تعریف د مطابقي کې تضمني التزامي داخل شو په تعریف د تضمني کې مطابقي او التزامي داخل شو په تعریف د التزامي کې مطابقي او تضمني داخل شو نقص جوړ شو دا نقص به څنګه دفع کوي یو دلالت د لفظ د معنا واحد ته هم مطابقي کېږي هم تضمني کېږي او التزامي کېږي نو معلومیږي دا خبره چې دا مطابقي او تضمني التزامي دا دلالات ثلاثه د قبیلې د امور اعتباریو نه دي او په تعریف د امور اعتباریو کې به قید د حیثیت لګای چې جامع او معنی شي اوس به کې قید د حیثیت ولګو نو مطابقي بدی ته وایي چې دلالت تلفظ په تمام موضوع له خو چې دا تمام موضوع له په دې حیثیت سره واري چې تمام موضوع له دی جزء او خارج لازم نه ده نو مطابقي تعریف جامع شو تضمني بس دلالت تلفظ په جز د موضوع له خو چې دا جز په دې حیثیت سره واري چې جز د موضوع له دی تمام نه دی او خارج نه دی تعریف د تضمني جامع شو مطابقي التزامي ته وته التزامي ستوي دلالت تلفظ په خارج لازم د موضوع له چې دا خارج لازم په دې حیثیت سره واري چې خارج لازم دی تمام موضوع له نه دی جز نه دی تعریف د التزامي جامع شو او نو دواړه فصل پوشیده نیست وی پټه نه ده چې لفظ پر تمام موضوع له خود چې لفظ په تمام موضوع له خپل بمجرد وضع دلالت کو نه ده بمجرد وضع سره دلالت څنګه دا لفظ چې دلالت په تمام موضوع له کوي تمام موضوع له باندې دلالت خو مطابقي کړه دا په مجرد وضع سره دی ښا لیکن د وضع دخل دلالت تلفظ په تمام موضوع له دا کوم یو مطابقي دا دلالت په مجرد وضع سره دی چې دا وضع د تمام موضوع له لپاره شي دا په مجرد وضع سره دی او بر جزء موضوع له او دلالت تلفظ په جزء موضوع له دا خو هغه تضمني دی کنه دا دلالت تلفظ په جزء موضوع له به واسطه ان کې په دې واسطه سره دی کې فهم کل چې فهم د کل فهم جز ممکن نیست چې فهم د کل به د فهم د جز نه ممکن نه دی څنګه
دا دلالت لفظ چې دا وضع د لفظ د تمام موزون له لپاره وشوه نو دا تمام موزون له چې ته فهمه خو مطابقي دی که نه نو فهم د کل چې کېږي دا مستلزم دی فهم د جز نه ځکه فهم د کل بې د فهم د جز نه کېږي نو دا دلالت تضمني خو فهم د جز دی که نه دا فهم د جز په تبع د فهم د کل سره دی ځکه فهم د کل بې د جز نه کېږي نه نو کل معنا چې ته فهمای نو اله به فهمای چې په ضمن کې د جز فهم کړی نو دې تضمني ته تضمني ولې وایي د وجې د تسمیې ته اشاره کوي تضمني معنی منصوب به سوی ضمن او دې کې د ضمنیت څه معنا ده ځکه دلته کې فهم د جز شعر په ضمن د کل کې فهم د جز شعر ضمن د کل چې د دې لفظ نه تا تمام موضوع له فهم کړن دا مطابقي شو کړي نو فهم د کل په ضمن د فهم د جز کې نو جز به پکې خامخا فهمیږي که نه نو دا تضمني تابع د مطابقي شو څه شو تضمني تابع څنګه دلالت د لفظ په تمام موضوع له مطابقي دي تمام موضوع له خو د دوو جزو نه جوړ دی لکه لفظ د انسان چې دلالت وکړي مجموعه معنا یې سره حیوانونه چې په دې مجموعه معنا دلالت وکړي په مجموعه د حیوانه د ناطق دا کل لکه نو په ضمن کې یوازې په حیوانو په ناطق بم دلالت کوي ځکه فهم د کل مستلزم دی فهم د جز نه فهم د کل مستلزم دی فهم د جز کل فهمای نو په ضمن کې جز فهمیږي که نه دا دلالت تضمني چې دی تابع د مطابقي دی ته پوه شوې مطابقي دلالت تلفظ دی په تمام موضوع له او تمام موضوع له کې اجزا پراته دي نو چې تمام موضوع له فهمای نو په ضمن کې جز به خامخا فهمای ځکه فهم د کل ملصق دی د فهم د جز سره دې تضمني ته ولې تضمني وایي یې د نسبت د منصوب به سوی ضمن او دلته کې دا فهم د جز چې شعر نو په ضمن د کل کې شعر چې د انسان نه تا مجموعه معنا د حیوان ناطق فهم کړه نو یوازې معنا د حیوان یوازې ناطق معنا د ناطق هم فهم شوه لکه ته به پوه شوې مطلب ورسېدي دا دلالت تلفظ په تمام موضوع له چې دی مطابقي منې دا په مجرد وضع سره دی او دلالت تلفظ په جز د موضوع له چې تضمني دی دا په واسطې د دې سره دی چې فهم د کل بې د فهم د جز نه ممکن نه دی چې ته کل معنا فهمای نو په ضمن کې به جز فهمیږي نو دا تضمني ته تضمني ولې وایي دی ضمني دی په ضمن د تمام موضوع له کې دا جز فهمیږي لیکن دلالت لفظ بر خارج معنی موضوع له خود لیکن دلالت لفظ په خارج د معنی موضوع له د دې خارج سره خو د دې لفظ سره تعلق نشته کنه لکه دا خارج خو نه تمام موضوع له دا نه جز ده نو دا دلالت لفظ په خارج د موضوع له دا محتاج دی بلزوم آن خارج چې لازم وي هغه خارج د چا سره به لازم وي معنا موضوع له د معنا موضوع له خود د معنا موضوع له خپل سره چې دغه خارج به لازمي د معنا موضوع له خپل سره او دا لزوم به په څه کې وي در ذهن په ذهن کې با حیثیتي په داسې حیثیت سره چې هغه خارج چې دغه خارج به حیثیتي باشد چې دغه خارج به په داسې حیثیت سره کہ ہر گاہ موضوع لہو در ذہن حاصل شود چې چرته دغه معنا موضوع لہو په ذهن کې حاصل شي نو آن خارج نیز حاصل شود دغه خارج به حاصلېږي دې ته لزوم ذهني وایي دلالت مطابقي په وضع موقوفه دی دا دلالت د لفظ دی په تمام موضوع لہو دې کې صرف د وضع ضرورت دی او تضمني دلالت لفظ دی په جز د موضوع له او فهم د جز په ضمن د کل کې کېږي لیکن دا دلالت لفظ چې په خارج دی دې کې شرط دی دا کوي دلالت لفظ په هر خارج د موضوع له التزامي نه دی په هر خارج به التزامي چې دغه خارج د معنا موضوع له سره لازمي او دا لزوم په څه کې په ذهن کې څنګه لزوم ذهني دی ته وایي چې ته تصور د معنا موضوع له په ذهن کې کاینو تصور د دغه خارج به سره راځي او دا خارج به په تصور کې نه منفک کیږي نو کدا شرط پکې و دلالت التزامي کې شرط دی شرط سره
دلالت لفظ په هر خارجي موضوع له باندې التزامي نه دی په خارج باندې التزامي چې دغه خارج او د معنا موضوع له په منځ کې لزومي لزوم په دوه قسم دی یو لزوم خارجي دی بل لزوم ذهني دی لزوم خارجي نه دی شرط لزوم ذهني شرط لزوم ذهني څه ته وایي چې دا معنا موضوع له په ذهن کې ملزوم وي او دغه خارج به سره په ذهن کې لازمي د لزوم معنا ده چې ته تصور د معنا موضوع له د لفظ په ذهن کې کاینو دا تصور د خارج به سره په خپل راځي دا تصور د خارج به تیر نه منفک کیږي مصا مسله پوه شو خارج کی مثال وخایا لکه لفظ د انسان واضح سره پاره وځه کړی وای حیوانات او دا حیوانات کی معنا مرکبه ده دلالت لفظ د انسان په دې حیوان ناطق باندې مطابقي دي ادا مطابقي موقوف لري په وضع دا لفظ د انسان په مجموعه د حیوان ناطق ولې دلالت کوي ځکه کوي چې دا لفظ د انسان د مجموعې لپاره وضع شعر کنه نو چې سامع عالم بالوضع نو ته دلالت حاصلي چې لفظ د انسان ذکر شي نو د بتنه حیوان ناطق فهمي او دلالت لفظ پر جز باندې دا انسان چې دلالت کوي یوازې په حیوان یوازې په ناطق دا خو جز دی کنه ولی کوي ځکه دی په مجموعه دلالت کوي په مجموعه د مجموعې په ضمن کې دا جز پروت دی نو فهم د جز په ضمن د فهم کول کې دی دې ته ځکه تضمني وي لیکن دا دلالت لفظ په خارج کې التزامي دی نو په هر خارج نه دی دا د دلالت التزامي فرق کوي د غلط او د خطا نه دلالت د لفظ په هر خارجي موضوع له من التزامي نه دی چې توې نو دلالت د لفظ د انسان په حجر باندې بیا التزامي چې وسړی ولګي ویو خذ هذا الحجر اشاره وکي انسان ته دا حجر خو د انسان د معنا موضوع له نه خارج دی الو علیکم السلام څنګه لخی خیر د خدای فضل څوک ټلیفون کوي او خیر د خدای فضل تاسو خیر ها او یاد می دی الله دې خوشاله کړه او خیر د خدای فضل له تاسو خیر ملګری خني ټول ته سلام کوي بابا سلام کوي او الله زه خو د رستم کې یم خو دلته کې د مدرسه کې درس کوم کله کله دا تحفیظ القرآن نه دی او نه دی کې اوس درس کوم ناسم درس ته ناسم اوس او خیر ډېرې دعاګانې مې کوم خو تاسو بیا ما ته مخکې ټلیفون کوئ ښه دغه نمبر دی تا چې په ټلیفون وکړو او زوم دی زما په خیال خدای خوشحاله کړه دغه دی دا زوم دی دا زوم دی زوم دا منبر زوم دی خدای دې خوشحاله کړه
خاجه خان سمه ده سمه تاسو ته هغه وظایف ما در کړي که نو او نور به هم دله درکو که خیري خان او دا وظایف ښه دي بعضې وخت کې په کارېږي د سړي او چې کله راځئ نو ما ته مخکې ټلیفون کوئ چې زه په ځای یم که نه کله کله مونږ ګرځو خبره پوه شوې نو دلالت د لفظ په خارج باندې په هر خارج التزامي نه دی په دلالت التزامي کې لزومي ذهني شرط دی لزوم شرط دی څنګه چې دا معنا موزون له د لفظ به ملزوم وي او دا خارج به ورسره څه لازم او دلالت د لفظ په هر خارج لازم نه دی التزامي نه دی که په هر خارج التزامي وي نو په تعریف د دلالت التزامي کې به غلط او خطا داخل شي چې یو سړی بل ته ووایي چې خذ هذا الحجر څه خذ هذا الحجر اشاره وکړي انسان ته خذ هذا الحجر واخله دا ګټه اشاره چاته وکړي انسان ته دلته کې دا لفظ د حجر په انسان کې مستعمل کړه په غیر موزون له کې مستعمل کړه نو دا دلالت د لفظ د انسان حجر په انسان باندې چې خذ هذا الحجر وایي اشاره انسان ته وکړي نو دا لفظ د حجر په انسان کې مستعمل شو په غیر موزون له کې مستعمل شو او دلالت د لفظ په خارج راغی او التزامي نه دی دې ته خلک څه وایي غلط وایي که قصدن کړي نو کذب ورته ویلی شي او که خطا نه کړي کسب پکې نه نو بیا ورته خطا ویلی شي د دې وجې نه په تعریف د التزامي کې یو قید لګئ چې په هغه قید سره د تعریف د التزامي نه غلط او خطا خارج شي نو دلالت التزامي څه ته وایي دلالت د لفظ دی په خارج د موزون له خو هغه خارج چې دا خارج د دې معنا موزون له سره لازم وي چې دا معنا موزون له ملزوم وي او دغه خارج سره لازمي او لزوم کوم لزومي لزوم ذهني وي صحیح لزوم ذهني په دلالت التزامي کې لزوم خارجي نه دی شرط لزوم ذهني لزوم ذهني دی ته وایي ما ته وایي چې کله ما تحقق الموزون له فی الذهن چرته چې متحقق شي معنا موزون له د لفظ په ذهن کې تحقق الخارج فی الذهن دا خارج به سره په ذهن کې راځي چې ته تصور د معنا موزون له په ذهن کې کای نو تصور د خارج به سره په ذهن کې علی الفور راځي او عقل به فیصله کوي په لزوم باندې چې دا معنا موزون له ملزوم او دا خارج سره لازم دی رضی مثال به څنګه خندې کې بیا اختلاف دی څوک په دلالت التزامي کې لزومي ذهني شرط وایي خو لزومي ذهني بیا په دوه قسمه دی یو لزومي ذهني بیان بالمعنى الاخص دی او بل لزومي ذهني بیان بالمعنى العام دی نو بعض خلک لزومي ذهني بیان بالمعنى الاخص شرط وایي او بیان اخص دی ته وایي چې تصور د موضوع له کې نو تصور د خارج سره په خپل راځي او عقل جزم باللزوم کوي اصله په لزوم کوي لکه دلالت د عامې شو په بصر باندې دا التزامي دی د عامې د کومې معنا دپاره وضع شوې ده عدم البصر عدم هغه عدم چې مضاف دی بصر ته تقید داخل او قید خارج دې کې یو تقید دی دا اضافت د دې عدم دی بصر ته دا اضافت چې دې ته تقید وي ادي خود مضاف الیه ته چې بصر دې تقید وي دې تقید داخل اخلي او قید خارج اخلي نو دا دلالت د عامې په بصر باندې دلالت التزامي دی او دې کې لزومي ذهني دی څنګه چې ته تصور د عامې په ذهن کې کوې نو تصور د بصر سره په خپل راځي عقل جزم او فیصله په لزوم کې چې عامې ملزومه نه بصر سره لازم دې ته لزومي ذهني بیان بالمعنى الاخص وایي
په دلالت التزامی کې شرط لزومی ذهنی دی او په لزومی ذهنی کې بیان بالمعنی الاخص لزومی ذهنی بیان بالمعنی الاخص او هغه څه ته وایي چې تصور د معنا موزون له د لفظو کې نو تصور د خارج سره په خپل راځي او عقل جزم باللزوم لکه دلالت د عام شو په بصور باندې د عام موضوع د پر د عدم مضافه الی البصور بصور ته نه خارج دی او دا معنا د عام چې د عدم مضافه دا ملزوم دی او بصور سره په ذهن کې لازم دی تصور د عام په ذهن کې کایلو به بصور نه کیږي تصور د بصور سره په خپل راځي عقل فیصله کوي په لزوم چې عام ملزوم را بصور سره لازم دی خدا لزوم په ذهن کې دی په خارج کې نشته ولی په خارج کې خدا عام او د بصور په منځ کې معنا ده چا کې چې عام وي په خارج کې نو باقي بصور نه ځکه بصور ضد عام دی خو په ذهن کې شته تصور د عام چې په ذهن کې کای نو به بصور نه کېږي دې ته لزومي ذهني بیان بالمعنی الاخص وایي او دا په دلالت التزامي کې شرط دی څوک چې شرط مطلق لزوم دی ذهني دی که بیان اخص یا که بیان عامي نو بیان عام بیا دې ته وایي چې تصور د ملزومو کې د معنا موزون له او تصور د دغه خارج و سرم کې جمع کې په ذهن کې بعد داغه نه عقل جزم باللزوم کوي مجرد تصور د ملزوم چې وکړي نو تصور د لازم سره نه راځي تصور د لازم به سره جمع کوي چې جمع کې داغه نه ورسته عقل جزم باللزوم کوي دې ته بیان عام وي لکه مثال لکه دلالت د انسان شو په قابل العلم صنعت الكتابت دا لفظ د انسان واضح و ذکر دی رسل لپاره د حیوان ناطق لپاره دا تمام معنا موزون له ده وقابل العلم صنعت الكتابت سره لازم دی او دا لزوم په ذهن کې دی حکم لزوم دی بیان عام دی چې تصور د عام بقای تصور د انسان د معنا موزون له د انسان بقای چې حیوان ناطق دی بیا به سره تصور د قابل العلم صنعت الكتابت هم کوي دا دواړه چې جمع کې په ذهن کې نو هغه بعد داغه نه عقل جزم باللزوم کې چې حیوان ناطق ملزوم دی او قابل علم صنعت الكتابت سره لازم دی نو دې ته بیا بیان عام وایي چې مجرد تصور د ملزوم کافی نه وي په تصور د لازم او د جزم باللزوم کې بلکې تصور د لازم او د ملزوم د دواړو وکړي جمع کوي نو د انسان هغه معنا حیوان ناطق دی هغه تصور به وکړي او د قابل علم صنعت الكتابت تصور به مو کتابه دواړه په ذهن کې جمع چې جمع کړي نو بعد داغه نه عقل جزم باللزوم کوي فیصله په لزوم کوي چې دا حیوان ناطق معنا ملزوم او قابل علم صنعت الكتابت سره دې ته بیان عام وي بیان اخص کوم ته وي چې مجرد تصور د معنا موضوع له مستلزم تصور د خارج لازم او جزم باللزوم لره لکه دلالت د عامش په بصور باندې دا دلالت التزامي دی اسوک کوچنا مطلق لزوم شرط لزوم ذهني که بیان اخصي اکا عامي بیا پکې دام داخلي لکه دلالت د انسان شو په قابل علم صنعت الكتابت دا انسان واضح و ذکر د پاره د حیوان ناطق د معنا موزون له ده او قابل علم صنعت الكتابت سره لازم دی او لزوم ذهنی دی بیان عام دی سمانا چې مجرد تصور د معنا موضوع له د انسانو کې چې حیوان ناطق دی نو عقل جزم باللزوم نه کوي البته کوي چې د ملزوم تصور مو کې چې حیوان ناطق دی او دغه لازم چې قابل علم صنعت الكتابت دغه تصور مو کې دا دواړه په ذهن کې جمع کی نو د جمع نه وروسته بیا عقل فیصله په لزوم کوي مخکې نه کوي نو دې ته بیان عام وایي اتوک کوئی چې بدلالت التزامي کې مطلق لزومي ذهني شرط دی که بیان اخص کا عامي د دې وجه نه بیا دلالت التزامي دوه مثال ښیي یو مثال ښیي لکه دلالت عامي شو په بصور او بل مثال ښیي لکه دلالت انسان شو په قابل علم صنعت الكتابت دواړه په التزامي کې راغلي اتوک چې بیان اخص شرط وي فقط بیان عام پکې نالي نو بیا د دلالت العام علی البصور مثال ښیي او دلالت الانسان على قابل علم صنعت الكتابت دا په دلالت التزامي کې بیان آلی ښه مسله پوه شوې خو لزوم ذهني شرط دی سر
دلالت التزامی کی لزوم ذهنی شرط ہے لزوم ذهنی بیان بالمعنی الاخص ہے کہ لزوم ذهنی بیان بالمعنی العامی مختار مذہب دار ہے مطلق لزوم ذهنی شرط ہے کہ بیر اخص یا کہانی لزوم خارجی نہ دے شرط چہ معنی موزون لہو او دغا امر خارج پمینس کی بلزوم پا خارج کی لزوم خارجی دیتا ہوئی چہ کل ما تحقق الموزون لہو فی الخارج نو تحقق الخارج اللازم لزوم خارجی پا دلالت التزامی کے ندے شرط لزوم ذہنی شرط اولی کہ لزوم خارجی شرط شی لزوم خارجی پیز یعنی لا شو بس عاوز لکا د سکمونیا سره په خارج کې لازم څه شی اسهال الصفرا سکمونیا یو جاړ دی دغه جاړ ملزوم دی اسهال الصفرا او سره لازم دی په سړي دستونه لګي خدا لزوم په خارج کې دی په ذهن کې نه دی څوک چې تصور د سکمونیا وکي نه په تصور د سکمونیا سره تصور د اسهال الصفرا نه راځي دا لزوم په خارج کې دی چې په خارج کې وخوري سکمونیا نو دا ملزوم را اسهال صفرا او سر لازم دی دغه طبيعه لزوم خارجي وي خاپزين کې لزوم نشته په خارج کې شته سکمونیا په خارج کې ملزوم ده اسهال صفرا او سر لازم دی دغه سکمونیا جاړ چې ته په خارج کې اوخره خلې ته واچو وو پس ګوټ کې نو دا ملزوم ده اسهال صفرا او سر لازم دی بیا برمنه دستونه لګي صفرا به واسي نو سکمونیا و اسهال صفرا کی لزوم شتا خدا کوم لزوم نه ہوا خارجی نو دلالت سکمونیا په اسهال صفرا باندې دا التزامی نه ده که دلالت التزامی کی لزوم خارجی نه ده شرط ذهنی شرط ہے او دا کې ذهنی لزوم نشته ولی خارجی که ذهنی لزوم وي چې سړی تصور د سکمونیا کوله په تصور د سکمونیا سره په دمه نه جاړ لګیدا مې کوئی شي او بس او شي سپور شو بالکل پورا سي نو دا شرط چې ده په دلالت التزامی کې شرط شته مطابقی دلالت په وضع کوي تضمنی دلالت وضعی دی په وضع کوي خو التزامی کې خو وضع نشته دلالت تلفظ دی په خارج لازم د موضوع له نو دی کې شرط دلالت التزامی لپاره څه دی لزوم ذهنی دی چې د معنا موضوع له نه دی خارج په منځ کې به لزوم یا غیر لزوم به کوم لزومي ذهنی وي لزوم ذهنی څه ته وي لزوم ذهنی بیا په دوه قسمه دی یو بیان اخص دی بیان عام دی اخص دی ته وایي چې په تصور د موضوع له مجرد تصور د موضوع له کې نو تصور د خارج سره په خپل راځي او عقل جزم به تصور د عامي چې کې بصر سره لکه دلالت عام شو په بصر باندې د عام خپل معنا سره عدم اضافه الى البصر پیږي دغه معنا ملزومه ده او بصور سره په ذهن کې لازم تصور د عام چې په ذهن کې کینو تصور د بصور سره لازم دی دا وخامه د کامل څه ته وي عدم البصر خو په خارج کې لزوم نشته او لزوم ذهني بیان بالمعنى العام دی ته وي چې مجرد تصور د ملزوم کې نو تصور د لازم سره نه راځي تصور د لازم و سرم کوي جمع کوي بھائی بعد داغه نه عقل جزم باللزوم کندي تبع بیان عام وي او شرط په دلالت التزامی کې څوک بیان اخص وي او څوک مطلق لزوم وي خو مختار مذهب د محققین دار چې معتبر او شرط په دلالت التزامی کې مطلق لزوم دی بیان اخصي که بیان عامي خو دک لزوم به ذهني وي خارجي لزوم نه دی شرط لزوم خارجي شرط دی پیږي په خارج کې لزوم نه دی شرط ځکه یو دلالت التزامی به وي ځکه چې لزوم ذهني پکې شته او لزوم خارجي به نه بیا دلالت التزامی نشي لکه دلالت تابع په بصر باندې منطقيان او التزامی دی ا دې کې لزوم خارجي نشته ښه معلومه چې شرط لزوم ذهني دی خارجي نه دی ورته جواب پوښتنه وای پوشیده نیست که لفظ بر تمام موضوع له خود لفظ په تمام موضوع له خپل باندې به مجرد وضع دلالت کند په مجرد وضع سره دلالت کوي و بر جز موضوع له او دلالت په جز موضوع له باندې به واسطه ان کې په واسطه د دې سره ده کې فهم کل فهم جز کې فهم کل فهم جز دا ځکه عبارت کې خطا شعر ده خذ بخار وګما
بواسطه آن که فهم جز بدون فهم کل بدون فهم جز ممکن نیست. داسې دی ښه په دې عبارت پوه شوئ. او دا دلالت تضمني دلالت تلفظ دی په جز د موضوع له په واسطه د دې سره کې فهم کل بدون فهم جز. دا عبارت پکې دی ښه چې فهم د کل بې د فهم د جز نه ممکن نیست. فهم د کل بې د فهم د جز نه ممکن نه دی. ته چې کل معنا موضوع له فهم یې خو مطابقي دی که دا په غیر د فهم د جز نه ممکنه نه ده ځکه جز مقدم دی په کل باندې. نو چې کل معنا فهمی معنا مطابقي نو په ضمن کې باید جز فهمیږي. نو دې تضمني ته تضمني ولې وایي دا په معنا د ضمن سره دی. او دلته کې دلالت علی الجز فی ضمن الکل لیکن دلالت لفظ بر خارج معنا موضوع له لیکن دلالت لفظ په خارج د معنا موضوع له دا په التزامی کې محتاج است بلزوم محتاج د لزوم ته بلزوم آن خارج لزوم د هغه خارج ته چې دا خارج به لازمي د چا سره به لازمي معنا موضوع له خدا د معنا موضوع له خپل سره چې دا خارج به د معنا موضوع له سره لازمي خو لزوم به پس کې وي در ذهن په ذهن کې وي خارج کې لزوم نه دی شرط. خو با حیثیتی په داسې حیثیت سره که آن خارج با حیثیتی باشد په داسې طریقې سره و چې دغه خارج به په داسې حیثیت سره که هرگاه موضوع له در ذهن حاصل شود چې په کوم وخت کې معنا موضوع له په ذهن کې حاصل شي نو آن خارج نیز حاصل شود دغه خارج به په ذهن کې حاصلېږي. یعنی تصور د معنا موضوع له به مستلزمي تصور د دې خارج لره. و اگر این چنین نباشد که داسې نه نو آن لفظ را بروی دلالت کولی دی لفظ را دلالت کولی دائمی نباشد. بیا دا دلالت کولی دائمی نشو کولی معتبر په دلالاتو کې دلالت همیشه دی. و پیش اصحاب این فن او پنیز د خواندانو د دې فن منې چې منطقیان دي دلالت کولی دائمی معتبر است. دلالت کولی دائمی معتبر دی. په مسله پوه شو یعنی که په مابین د معنا موضوع له د دې خارج کې لزوم ذهني نه و بیا دا دلالت دائمی نه کوي. دا لفظ بیا دلالت په خارج باندې دائما نه کوي. معتبر کوم دلالت دی؟ دلالت دائمی دی په اصطلاح د دې فن کې. د دې وجې نه دوی لزوم ذهني شرط وایي چې لزوم ذهني وي نو دلالت په دائمي وي. که لزوم ذهني نه نو بیا دلالت دائمي نشته. معتبر په دلالاتو کې دلالت دائمي دی. و پیش اصحاب این فن او پنیز خواندانو د دې فن منې دلالت کلی دائمی معتبر است. و اما پیش علماء اصول هر چې د پنیز د علماء د اصول و بیان اصول پیژنې دا اصولیان دي یا بیانین دي. بیانین چاته وي دا مختص المعنی والا مطول والا. دلالت فی الجمله کافی است. دلالت فی الجمله کافی وي. دلالت فی الجمله چې یو وخت کې دلالت وکړي نو که په بل وخت کې نه کوي نو نه دي کوي. نو پس لزوم عقلی پیش انشاء شرط نباشد. د دوی په نسبت باندې په دلالت التزامی کې لزوم ذهنی نه دی شرط بل لزوم فی الجمله پسند است. وی لزوم فی الجمله پسند دی. څه معنا چې نفس لزومی نو که دایمي نه دی وي نو چې یو وخت کې دا لفظ په دې معنا دلالت وکړي په دې خارج لازم دقه معتبر دی. که په بل وخت کې نه کوي نو نه دی کوي. ځکه شرط په نسبت د منطقیانو په دلالاتو کې لزوم دلالت دائمی دی. دلالت دائمی علی راځي چې لزوم ذهني وي. که چېرته لزوم ذهني نه نو بیا دلالت نشي کولی. نو په یو وخت کې به دلالت وکړي په بل وخت کې به نه کوي نو دوی معتبر دلالت فی الجمله وي. د دې وجې نه لزوم ذهني شرط نه وي په دلالات التزامیو کې. او منطقیان لزوم دائمی وي دلالت دائمی وي. دلالت دائمی په غیر د لزوم ذهني نه راځي. اصطلاحینو ته اشاره وکړه چې دا لزوم ذهني چې په دلالت التزامی کې شرط دی نو دا په نسبت د چا شرط دی؟ په نسبت د علماو د منطق نه په نسبت د علماو د اصول او د معانیو. فصل هرگاه که موضوع له لفظ بسیط باشد
کله چې معنا موزون له د لفظ بسیطی و اورا لازمی ذهنی نباشد دلر لازمی ذهنی نئی آنجا دلالت مطابقی باشد دغه ځای کې به دلالت مطابقی وي بی تضمن و التزاما بی د تضمني او د التزامي نه دا نسبتونه بیانوي په مابین د دلالات ثلاثو کې بالاستلزام و عدم الاستلزام زمانه دا درې دلالت نه دي یو مطابقی دی دویم تضمني دی دریم التزامي دی په دې دلالات ثلاثو کې نسبتونه بیانوي نسبت د استلزام او د عدم استلزام استلزام دا معنا چې یو د دلالات ثلاثو موجود شي نو دا نور باړه به سره موجودېږي نو دې ته استلزام وایي او عدم استلزام دي ته چې یو د دلالات ثلاثو موجود شي دا نور سره نه موجودېږي دې ته عدم استلزام وایي د دې دلالات ثلاثو په منځ کې نسبتونه د استلزام او د عدم استلزام بیانوي او دا نسبتونه ټول شپږ دي په دې شپږو کې دوه د استلزام دي او څلور د عدم استلزام دي دا استلزام په چا کې دی په تضمني او په التزامي کې دی په نسبت سره مطابقي ده دا معنی چې کله ما تحقق الدلاله التضمني او تحقق الدلالة الالتزامي نو تحقق المطابقين نو دا دوه د استلزام څنګه په کوم ځای کې دلالت التضمني موجود شي نو دا دلالت التضمني ملزوم دی مطابقي سره لازم دی مطابقي به سره راځي او چرته چې دلالت التزامي متحقق شي نو التزامي سره دلالت تلفظ په خارج لازم راشي التزامي نو مطابقي به سره دا دوه د استلزام شو څنګه وجود د تضمني مستلزم دی وجود د مطابقي لره وجود د التزامي مستلزم دی وجود د مطابقي لره دا دوه د استلزام دی كلما تحقق الدلاله التضمني تحقق المطابقي او كلما تحقق الدلاله الالتزامي تحقق الدلاله المطابقي دا دوه د استلزام دی ښه تضمني بغیر د مطابقي نه راځي چرته چې دلالت تضمني وي نو مطابقي به وسره او چرته چې دلالت التزامي وي نو مطابقي به وسره نو تضمني او التزامي مستلزم دي مطابقي لر په دې معنی چې كلما تحقق التضمني تحقق المطابقي وكلما تحقق الالتزامي تحقق المطابقي په دې مسله پوه شو دا دوه د استلزام دي ولې ځکه تضمني فهم د جز دی په تبع د کل سره او التزامي فهم د لازم دی په تبع د ملزوم سره نو دا تضمني او التزامي تابعین دي دي تابع د مطابقي دي او التابع من حيث انه تابع او تابع چې په دې حیثیت سره والي چې تابع دی نو لا یوجد بدون المتبوع نه موجودي به د متبوع نه مسله پوه شوئ دا دلالت تضمني چې دا ضمني دی او دلالت التزامي چې دا ضمني دی نو چرته چې په یو ځای کې دلالت تضمني موجود شي مطابقي به سره موجود دي لکه دلالت لفظ د انسان په یوازې حیوان موجود شي په یوازې ناطق موجود شي نو په مجموعه به موجودېږي دا تضمني مستلزم دی مطابقي لره ولې لکه تضمني څه شی دی فهم د جز دی په تبع د کل سره او التزامي فهم د لازم دی په تبع د ملزوم سره ملزومي مطابقي دی نو چرته چې دلالت تضمني یا التزامي وو متحقق شو په یو مثال کې نو مطابقي به سره خامخې نو تضمني او التزامي دا دواړه مستلزم دي مطابقي لره دلیل سره لانهما تابعان ځکه دا تضمني او التزامي تابعین دي او التابع من حيث انه تابع تابع چې په دې حیثیت سره والي چې تابع دی نو لا یوجد بدون المتبوع نه موجودي بغیر د متبوع نه مسله پوه شوي لکه مخارج کې ته مثال ښیم دا بچی تابع دی امور مطبوع ده نو
چرته چې بچی موجود شي نو وجود د بچی دلالت کوي په وجود د مور باندې چې مور به ورسره وي لکه تابع چې په دې حیث سره سروالی چې تابع دی نو لا یوجد بدون المطبوع نو دا دوه د استلزام شو په کوم ځای کې چې دلالت تضمني موجود شي دا دلالت تضمني ملزوم دی مطابقي سره لازم دی مطابقي به ورسره وي او چرته چې دلالت التزامي موجود شي دلالت لفظ په خارج لازم موجود شي نو مطابقي به ورسره وي تضمني والتزامي لا يوجدان بدون المطابقي دي نه موجودي بيد مطابقينا كلما تحقق التضمني والالتزامي تحقق المطابقي دا ولي لأنهما تابعان ذكر التضمني والالتزامي تابعين دي والتابع من حيث أنه تابع لا يوجد بدون المطبوع تابع چې په دې حیث سره والي چې تابع دی بيد مطبوع نه موجودي ذکر تضمني څه ته وایي فهم د جز په زمن د کل کې نو دا کلی مطابقي دی کنه دا لفظ د انسان چې دلالت په مجموع حیوان ناطق کوي نو مطابقي دی نو په زمن کې باید دلالت یوازې په حیوان او په ناطق کوي بالطریق الاولا دغه تضمني دی دارنګ التزامي هم مستلزم دی مطابقي لره ولې ځکه التزامي څه شی دی فهم د لازم دی په تبع د ملزوم سره فهم د لازم دی په تبع د ملزوم سره دلالت لفظ چې په خارج لازم راځي دا خارج لازم خو لازم دی او ملزوم یې څوک دی مطابقي دی کنه نو لازم په غیر د ملزوم نه راځي که لازم تابع د ملزوم دی او تابع چې په دې حیث سره والي چې تابع دی بې د مطبوع نه نه وي دوه د استلزام شو ښه څلور اوس د عدم استلزام دی مطابقی مستلزم نه دی تضمني لره او مطابقی مستلزم نه دی التزامی لره څنګه دا نه ده ضروري چې چرته دلالت مطابقی وي نو تضمني التزامی وي ورسره کله به وي کله به نه د مطابقی نسبت تضمني ته هم د عدم استلزام دی د مطابقی نسبت التزامی ته هم د عدم استلزام دی نو معنی دا ده چې مطابقی موجودیږي بیر تضمني او د التزامي نه او ما ته مثال وښایي کوم ځای کې وي چې مطابقي وي او تضمني التزامي نه دا په هغه ځای کې چې یو لفظ موضوع وي د پاره د معنا بسیط او خارج لازم ولر نه د هر شي لپاره خارج لازم نه دی ضروري یو لفظ موضوع وي د پاره د معنا بسیط چې معنا بسیط شونه جز ولر نشته او لازمی ذهنی ولرم نه لکه لازمی ذهنی خدا هر شي لپاره نه دی ضروري نو په یو ځای کې دی یو لفظ دی موضوع دی لپاره د معنا بسیط نه ولر جز ته نه ولر لازم شته لازمی ذهنی بیان بالمعنی الاخص ولر نشته نو دغه ځای کې به مطابقي متحقق شي بیر تضمني د التزامي نه نو معلومه شو چې مطابقي مستلزم نه د تضمني او التزامي نه خارج کې به مثال څنګه لکه لفظ د نقطې نه لفظ د الله دا وضع شعر د پاره د ذاتي بسیطه لفظ د الله د څه لپاره وضع ذات بسیطه چې ذاتي بسیطه شنو جز ولره نشتی او لازم ولرم نشتی د خدای سره څه لازم دا لفظ د الله چې ذکر شي نو دلالت په دې ذاتي بسیطه باندې وکي بل مطابقه ځکه دلالت مطابقي څه ته وي دلالت لفظ په تمام موضوع له تمام موضوع له دلته کې بسیط نو مطابقي به موجود شي او تضمني نشته ځکه تضمني دلالت لفظ په جز اجز شته معنا بسیطه او التزامي هم نشته ځکه التزامي دلالت لفظ په خارج لازم معنی او د هر معنا موضوع له د پر خو لازم نه دی ضروري لازم دلته نشته نو دا مطابقي موجود شو بیر تضمني د التزامي دا په کوم مثال کې چې لفظ موضوع د پر د معنا بسيطي او لازمي ذهني ولر نه ا مثال لکه لفظ د الله واضح و ذکر دی د پر د ذاتي بسيطه چې ذات بسيط نو جز خو نه لري او لازم ولر هم نشته نو دا دلالت لفظ د الله په دغه ذاتي بسيطه مطابقي شو ولی مطابقی څه ته وي دلالت لفظ په تمام موضوع له نه دا تمام موضوع له بیا عام دي چې مرکبي کې بسيط نو مطابقي موجود شو
بې د تضمني د التزامي نو دا دوه د عدم استلزام شو د مطابقي نسبت تضمني ته هم د عدم استلزام شو او التزامي ته هم د عدم استلزام شو دا دوه د عدم استلزام شو راشه اوس اوس دا تضمني چې التزامي ته وپرې یا التزامي چې تضمني ته وپرې دوه دا دي دا هم د عدم استلزام دي څنګه تضمني مستلزم نه د التزامي لره دا نه د ضروري چې تضمني متحقق شي التزامي به ورسره تضمني نسبت التزامي ته د عدم استلزام دی تضمني به وي التزامي به نه څنګه تضمني به وي التزامي به نه دا به کوم ځای کې چې یو لفظ موضوع د پاره د معنا مرکب او لازم ذهني بین بالمعنى الاخص ولرني شرط په دلالت التزامي کې بین اخص ته بعض خلک کوي چې یو لفظ موضوع د پاره د څه د معنا مرکب او لازم ذهني بین بالمعنى الاخص ولرني نو دا لفظ چې ذکر شي نو دلالت په دغه معنا مرکب او کې بالمطابقه او په ضمن کې دلالت په وجود معنی کې بالتضمن او التزامي بنئ دغه چې لازم بین بالمعنى الاخص په ولرني نو دغه ځای کې بد مطابقي او تضمني موجود شي به د التزامي نه نو دغه ځای کې تضمني موجود شو به د التزامي نه مثال به څنګه لکه لفظ د انسان واضح و ذکر دی د پاره د حیوان ناطق نو د حیوان ناطق تمام موضوع له ده دا لفظ د انسان چې ذکر شي نو پر تمام معنا موضوع له چې حیوان ناطق دی دلالت به وکړي بالمطابقه او په ضمن کې یوازې په حیوان په ناطق به دلالت وکړي بالتضمن تضمني موجود شو او التزامي بنئ لکه په التزامي کې شرط لازم بین بالمعنى الاخص دی او د دې معنا موضوع له لپاره لازم بین بالمعنى الاخص نشته په قابل العلم سنت الكتابت خو دلالت کوي خو هغه لازم بین بالمعنى الاخص نه دی هغه بین بالمعنى العام دی او شرط په دلالت التزامي کې بین اخص دی د دغه ځای کې مطابقي او تضمني موجود شو به نشله التزامي ده لکه څوک چې وایي چې دلالت په قابل العلم سنت الكتابت من التزامي دی نه هغه مذهبي وایي چې دلالت کې شرط په دلالت التزامي کې بیان څه وایي مطلق لزومي ذهني وایي څوک چې بیان اخص وایي نو دغه ځای کې بیان اخص نشته نو دغه ځای کې مطابقي او تضمني موجود شو به د التزامي نه په هغه مذهب باندې چې په دلالت التزامي کې لزومي ذهني بیان بالمعنى الاخص شرط وایي او دلالت د انسان په قابل العلم سنت الكتابت باندې دا کوم دلالت دی و بیان اخص نه دی او شرط بیان اخص دی دا تضمني موجود شو به چانه التزامي نه تضمني مستلزم نشو التزامي لره اوس راځه د التزامي نسبت والا تضمني ته دلالت التزامي نسبت چې تضمني ته اخلم د عدم استلزام دی یو ځای کې به التزامي وي تضمني بنئ معنا له موضوع له لره بجز نه او څنګه لکه چې یو لفظ د موضوع لپاره د معنا بسيط او دې معنا بسيط لازم ذهني بین بالمعنى الاخص شته نو دا لفظ چې ذکر شي نو په دغه معنا بسيطه به دلالت کوي بالمطابقه او په دغه خارج لازم به دلالت کوي بالالتزام التزموني بنئ ولی بنئ ځکه جز نشته معنا بسيطه په خارج کې بردي مثال څنګه لکه لفظ د نقطې دا واضح و ذکر دې د پاره د ټکی بسيط سره پاره ټکی بسيط لفظ د نقطې واضح و ذکر دې د پاره د ټکی بسيط دا یو ټکی نه دې ټکی لره خو جز نشته کړه او لازم سره حلول فی الخط لازم د نقطې سره سره نقطه حالی په خط کې ځکه خط جوړ دی د دوه نقاطو نه خط جوړ دی د نقاطو لازم د نقطې سره حلول فی الخط دا لفظ د نقطې چې ذکر شي نو دلالت په دغه ټکی بسيط باندې وکړي بالمطابقه که تمام موضوع له ده او دلالت په حلول فی الخط کې بالالتزام او تضمني نشته ولی ځکه لفظ د نقطې موضوع لپاره ټکی بسيط معنا بسيط لره وجوز نه تضمني خو دلالت علی الجزء
د دقه ځای کې مطابقي موجود شو او التزامي موجود شو او تضمني نشته نو معلومه شو چې التزامي مستلزم نه دی تضمني لره نو ټول استلزامات څو شو دا نسبت د دلالاتو د یو د دلالاتو ثلاثو چې اخرینو ته اخلي نو دې کې احتمالات عقلیه شپږ دي څه دي شپږ په دې شپږو کې دوه د استلزام دي او څلور د څه دي د عدم استلزام په چا کې دي تضمني چې مطابقي تواخلي استلزام دي التزامي چې مطابقي تواخلي استلزام دي اذا تحقق التضمني تحقق المطابقي اذا تحقق الالتزامي تحقق المطابقي دا دوه د استلزام شو ولي لانهما تابعان اذا كذا تضمني والالتزامي تابعين دي ومطابقي مطبوع دي هو التابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المطبوع دا دوه د عدم استلزام شو والسلور د استلزام کوم دی خو څلور د عدم استلزام مطابقي مسلم نه د تضمني لره مطابقي به وي تضمني بنئ مطابقي مسلم نه د التزامي لره مطابقي به وي التزامي بنئ داسې مثال خو چې مطابقي وي او تضمني التزامي نه لفظ به موضوع د پاره معنا بسيط نه بوله جزئي نه بوله لازمي لفظ به موضوع د پاره معنا بسيط نه بوله جزئي نه بوله لازمي لکه څنګه به لکه لفظ د الله شو چې موضوع د لپاره د ذاتي بسيطه نه ولا رجز شته بسيط دی نه ولا لازم شته نو دا لفظ د الله چې ذکر شي دلالت په دغه ذاتي بسيطه او کې بالمطابقه او تضمني نشته جز نشته التزام نشته لکه لازم نشته دا کله کې مطابقي موجود شو به تضمني د التزامي نسبت مطابقي تضمن التزامي تر څه شو د عدم استلزام شو دا دوه د عدم استلزام شو دوه نور د عدم استلزام دي څنګه دا تضمني به یو ځلو پلي التزامي ته او التزامي به بل ځلو پلي تضمني ته دې دواړو کې استلزام نشته تضمني مستلزم نه د التزامي لره تضمني به وي التزامي باندې دا په کوم ځای کې تضمني به وي التزامي باندې ځکه چې یو لفظ به موضوعي د پاره د معنا بسيطي او لازم به ولره نه ها او خوشته کنه داسې مثال خو مطابقي مستلزم نه د تضمني لره او مطابقي مستلزم نه د التزامي لره د مطابقي نسبت تضمني التزامي ته د عدم استلزام دی داسې مثال به خو چې په یو ځای کې مطابقي وي او تضمني التزامي نه خدا په هغه مذهب بنا دی چې شرط په دلالت التزامي کې لزومي ذهني بیان بالمعنى الاخص وي هغه مثال لکه لفظ د انسان شو مطابقي به وي او تضمني التزامي باندې هغه مې وخو لکه لفظ د الله شو چې موضوع د پاره د ذاتي بسيطه دلالت په ذاتي بسيطه مطابقي دی تضمني نشته ځکه جز نشته التزامي نشته ځکه لازم نشته او خلاص و د دې تضمني نسبت التزامي تر سره د عدم استلزام دی تضمني به وي التزامي باندې دا په هغه ځای کې چې لفظ موضوع د پاره د معنا مرکب لکه لفظ د انسان شو چې موضوع د لپاره د معنا مرکب چې حیوان ناطق دی نو دلالت په دې مجموعه باندې مطابقي شو په ضمن کې یوازې په حیوان په ناطق څه شو تضمني شو التزامي نشته ځکه لازم نشته که څوک چې دلالت په قابل ویل مسنات الکتابت باندې التزامي دی کنه ویا دا غزنه منم ځکه شرط په دلالت التزامي کې بیان اخص دی او دغه بیان عام دی پوه دا په هغه مذهب دی چې په دلالت التزامي کې لزومي ذهني بیان بالمعنى الاخص شرط وي نو دا کله کې مطابقي او تضمني موجود شي التزامي باندې نو تضمني به مستلزم نشي التزامي لره اوس د التزامي نسبت چې مطابقي تاخلم د عدم استلزام دی التزامي به وي تضمني باندې اوب څنګه لکه یو لفظ چې موضوع د لپاره د معنا بسيط او لازم ولرشته لکه لفظ د نقطې چې موضوع د لپاره د معنا بسيط ټکي او لازم ولرشته حلول فی الخط نو دا لفظ د نقطې چې ذکر شین دلالت په دغه ټکی بسيطه منیو کې بالمطابقه
او په حلول فی الخط باندې به دلالت وکړي بل التزام او تضمني نشته ځکه معنا بسیطه ده دغه ځای کې تضمني موجود شو بې د څه نه بې د التزامي نه التزامي موجود شو بې د تضمني نه بس کوئی تجھے عبارت پوه شوې دا سلم ذکر کړي دا عین هغه سلم دی فصل هرگاه که موضوع لهوی لفظ بسیط باشد چې موضوع له د لفظ بسیطی و اورا لازم ذهنی نباشد دل رڅ لازم ذهنی نه نو انجا دلالت مطابقات باشد دلالت مطابقی به موجود شي بی تضمن و التزام لكن دلالت تضمنی و التزامی لكن دلالت التزامی تضمنی التزامی بی مطابقت صورت نه بندد د دې بی د مطابقی نه صورت نه جوړیږي نو چرته چې التزامی او تضمنی وي نو مطابقی به سره خامخا دا غشې شو و اگر موضوع له بسیط باشد که چې موضوع له بسیط و اورا لازم ذهنی بود او دلالت لازم ذهنی و نو ازین جا دلالت التزامی باشد په دغه ځای کې به دلالت التزامی وي بی تضمن و اگر موضوع له لفظ مرکب باشد اکا موضوع له د لفظ مرکب و اورا لازم ذهنی نباشد دلر لازم ذهنی نو نو ازین جا دلالت تضمن باشد دغه کې به دلالت تضمنی راځي بدون التزام بس فصل لفظ چون در موضوع له خود استعمال کند آسان دی فصل چې په لفظ چې په معنا موضوع له کې مستعمل کې نو آره حقیقت خوانه نغی تسوی حقیقت و چون در جز موضوع له او چې مستعملی کې په جز موضوع له کې یا در خارج وي استعمال کند مجاز خوانن و از اینجا احتیاج بکره نباشد په دې خبره پوه شو وی لفظ چې په موضوع له کې مستعمل شي په خپل معنا موضوع له کې ایت حقیقت دې ته حقیقت وي حقیقت قرینه نه غواړي او لفظ چې په جز موضوع له کې مستعمل شي دا لفظ د انسان چې په مجموع حیوان ناطق کې مستعمل شي دا خو تمام موضوع له ده دا حقیقت او چې په جز کې مستعمل شي څنګه چې لفظ د انسان ذکر کې یوازې حیوان ته اراده کې یا یوازې ناطق ته اراده کې په جز کې مستعمل کا یا په خارج لازم کې مستعمل کا لفظ د انسان د ذکر کا اراده ذکر قابل العلم صنعت الكتابت دا لفظ چې په جز کې مستعمل شو یا په خارج کې نو دا مجاز دی دا بیا قرینه غواړي نو مسله دا شو چې دلالت مطابقی چې دی دا حقیقت دی دلالت مطابقی سره دا حقیقت دی او دلالت تضمنی او التزامی چې دی دا مجاز دی چې بس جدا بس په مسله ورسي بابا خپل ورسي پېښ کړي دا نور بیا وایي فصل چون لفظ را فصل لفظ را چون یک موضوع له باشد لفظ را چې یو موضوع له وي نو آرا مفرد خوانن دیتا بیا مفرد وی و اگر زیاده باشد اکت لفظ معنی موضوع له زیاده و نو آرا مشترک خوانن دا نشنا بحثونه دی بس کم بابا بس دا کې بس څنګه خپل تحقیق ناشنا تحقیق بابا کو لفظ چې مستعمل شي معنا مطابق